مفتی محمد ندیم سے اغا مولی سے وفات شوه دی نو مسأله باندې چې وضاحت دغه کو چیرې هغه چې کوم معتقداتو پکاره چې راځوي هغه تراشي کوم چې زموږ د اکابر معتقداتو د متعلق تاسو سوای نو محترم ورونو یقینا دغه مفتی سے مفتی ندیم سے دا زموږ د علماء دیوبند ترجمان عالم دین دی دغه معتقدات او زموږ معتقدات دا یو دی او موصوف چې کوم د دنیا نه لاړو چې تری خلکی باغی باندې بحث نه پکار لیکن دغه معتقدات سره زموږ اتفاق نو نو مفتی سی دی زویله یو دعوت ورکو چې ته هغه عقاید تراشه کوم چې د اکابر علماء دیوبند اهل سنت والجماعت دي نو دا یو خبره دعوت دی او خوري انداز ورکړي دي موږ دغه تایید کو پکار دادا چې ټول خلک هغه معتقدات اپناو کی کوم چې د اکابر علماء دیوبند قسم بالله د دې مبارک جماعت ته څوک لک اخوا دي خواته لري هغه بیا په نورونو سر شوی دی او دا واضح خبره ده تاسو ټول وړاندې ته چې نن سبا فساد اسمان سره لګیا دي خبرې کوي صرف د دې د وجه نه چې موږ ځان ته خدایان ټاکلي په ځمکه باندې او خدایان هم ټاکلي خو په مختلفو شکلونو باندې ټاکلي دي چا د پیر په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د مرید په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د ملا په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د مفتی په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د خپل مشر په شکل کې خدای ټاکلی دی چا د خپل بعید په شکل کې خدای ټاکلی دی دا خدایان یې ټاکلي ځکه نن څوک په قرآن باندې نه راټولیږي ځکه نن چې کوم د قرآن خبره موږ زموږ په دې باندې جوړ کېږي زموږ د ایمان زموږ د عقیده ده سوال درته کوم چې غلطه رانه کېږي ناروا کومه یو نو داسې کار رانه کېږي چې تاسو پوهېږئ چې دا د قرآن مطابق صحیح نه دی دا معاشرې کې فساد جوړوي دا د مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله په لمنه باندې داغ جوړېږي څپېړه راکوئ